ته به څومره تنخوا راځي چې نوکر شي؟ ځان دپاره دې څومره تنخوا خوښه ده؟ 50,000 روپۍ باندې چا سره کار کوي ټوله میاشت؟ تاسو نه تپوس چې درته وایي راشه بس ایسی کمرې کې ناست و په کرسۍ کې ناست و خو میاشت پابندۍ سره به راځې، سهار راځه او ماښام ځه 15,000 خوشحالې پې 100 ځل به ته وایي د ما ښځه ده او د ما بچي دي او دې ګرانۍ ته وګوره او دې ته وګوره او دې ته استاد له استاد سره مو سره ویله، جومات امام سره مو سره ویل وایي 200 روپۍ ډېر شی دي، 200 روپۍ د میاشتې ورکوي ډېر شی دي، 1000 روپۍ ډېر شی دي، تاله نه دي ډېرې استاد له ډېرې دي. دې وجې نه شیخ امیر حسین باچا صاحب بیان کې وی که د قیامت په ورځ باندې الله ودرولې د الله په دربار کې ودرې دي او الله درته وایي بنده داسې معامله در سره کوم لکه چې د خپل جومات ملا سره دې کړې ده، وی راضي پې الله سره په دې خبره راضي کېږي چې هغه درته وایي داسې کار در سره کوم څنګه چې د خپل ملا صاحب سره کړی ده. نو چې ته به ته په دې کار راضي شي ته به ملا ته خو ما هغه سره مې څه کړي دي، خدای کور سره دي ځکل جهنم مې ځای ده، ملا سره تا څه ښه چلن کړی ده، الټه چې کم ده مانځله رسي بیا ورپسې لکۍ تړې پروپیګانډې ورپسې ده، سپک نظر ورته کوي، کله یې پټکې راته نه ده په سر کړی، کله یې فرض نه پسې راته دعا ونه که، کله یې په تیزه راته دعا نه کوي، بیا ورپسې الټه چې کم ده لکۍ تړي. تا مولا سره څه ښه کړي دي؟ دا مولا د تا نوکر ده، کوئی تا د نیکه نوکر ده، کوئی تا د پلار نوکر ده چې دا تا په نوکرۍ دیزي له راوستی ده او ته ورته سپک نظر کوي. دا خو د پیغمبر په مصلي ولاړ ده او ته هغه ته دومره سپک نظر کوي، په شیشه ورپسې خبرې کوي، الله له به څه جواب ورکوي؟ الله نو